يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. مکه ایتونو کې الله رب العزت د صدقې او همدارنګې د سود موازنه وکړه. په دې طریقې سره چې ګوره صدقې سره مال کې زیادت راځي او همدارنګې د الله تعالی رضا نصیب کېږي، رب خوشحالېږي. او دغه د سود والا کوم مال دی دې سره ټیک دی، په ظاهر کې خو مال کې زیاتی راځي، خو باطن کې دې کې الله رب العزت بې برکتي راولي، یعنی برکت ونه ختموي. او همدارنګې دغه مال په خپل ځای باندې برقرار پاتې کېدلی نه شي، نو ډېرې لارې الله رب العزت ورته پیدا کوي او دغه ټولې ختموي. دا کوم مال دی دا ختموي، دې کې برکت نه راځي. او د نن ایتونو کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. دا خلکو طرف ته چې کوم خلک مؤمنان او متقیان خلک دي هغوی ایمان راوړل، نو اوس د ایمان راوړلو نه پس دی که کوم سړي مال په سود باندې ورکړی وي، نو هغو ته دا اعلان دی چې وذروا ما بقي من الربا، چې کوم تاسو مال په سود باندې ورکړی، مطلب 14,000 روپۍ ورکړي دي او 12,000 واپسې کې درکوي، نو دغه 2,000 ته پرېږده او خپل کومې پیسې دي هغه ونه راواخله او د سود والا کوم پیسې دي اوس پیسې به نه وصلوه. او الله رب العزت دا قید ورسره لګوي چې ان کنتم مؤمنین، که چېرې مؤمنان خلک وو نو دغه سود کار پرېږده، او که بیا ایمان نه وي راوړی، کافر خلک وي او منافق وي، نو هغه بیا سود کوي او دا سود ځان ته حلال ګڼي. ګوره دغه ډېر خلک نن سبا زمانې کې سود کې مبتلا دي او دغه مسئلې ورته سره دي نه چې پاتې دی حرام دی او بیا هم کوي، او که بیا حلال ګڼي نو دغه که سود انداسې کوي نو بیا ګناه کبیره کې مبتلا دي، او که حلال یې ګڼي نو بیا سړی ورسره کافر کېږي. ولې قرآن کریم آیات یې صفا ظاهر دی چې سود حرام دی او تی حلال ګڼي نو سړی ورسره کافر وي، هېڅ شک ورکې نه پاتې کېږي. نو دې د وجې نه دغه لوی ګناه دی او د دې له ګناه سره دی 3-4 حدیث مو بیان کړی وو، ورنه ګڼه حدیث دي. خو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې ګوره دغه سود لوی ګناه دی، ګناه کبیره دی، نه ځان ساتو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای او خلکو د تاسو ایمان راوړی دی مؤمنین خلک یو. ګوره دې ځای کې اعلان کېږي او خلکو ته چې هغه مؤمنان وي، خو بیا مؤمنانو کې هغه خلک چې هغه متقیان وي، الله تعالی نه ویرېږي. ای او خلکو د تاسو ایمان راوړی دی آمنوا اتقوا الله، وویرېږو د الله تعالی نه، وذروا ما بقي من الربا، او تاسو پرېږدوه هغه څه کوم باقي د سود نه وي. مطلب چا ته پیسې ورکړي او کومه پیسو بیا بدله اخلي، پیسې بیا زیاتې اخلي، مثال 10,000 روپۍ دي او 12,000 غواړي، نو دغه 2,000 پیسې چې وي دا تاسو پرېږدوه ان کنتم مؤمنین، که چېرې و تاسو مؤمنان ایمان مو راوړی وي، مؤمنین خلک دا کار نه کوي، نو تاسو هم دغه پرېږدوه. اوس حکم بیانوي چې ګوره کوم خلک سود نه منې کېږي نو د دپاره څه حکم دی بیا؟ نو الله تعالی ذکر کوي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، که چېرې تاسو منع نه شو د دغه کار نه دغه سود کولو نه، نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو بیا خبر شو تاسو په جنګ باندې، خو چا طرف نه دغه جنګ د اعلان د الله تعالی طرف نه دی او د هغه پیغمبر طرف نه دی. ولې الله تعالی هم وایي چې دغه سود حرام دی او پیغمبر هم وایي چې حرام دی، خو بیا هم چې بیا هم انسانان دغه سود کوي، نو بیا د جنګ ته تیار شي د الله تعالی او د هغه پیغمبر طرف نه. وإن تبتم، که چېرې تاسو توبه وبستله نو فلکم رؤوس اموالکم، که چېرې توبه دې وبستله چې یاره ما د الله سره ورکړي دي ایمان راوړم، ایمان نه پاسې دغه زیاتې پیسې 2,000 یا نورې څومره مقررې وي دا نه اخلم، نو بیا خو ټیک دی. وإن تبتم، که چېرې تاسو توبه وبستله او توبه وبستله چې یاره دا ګناه کبیره او حرام دي دا زه نه کوم، نو فلکم رؤوس اموالکم، نو تاسو لپاره بیا اصل مالونه دي، مطلب دا کومې 10,000 روپۍ ورکړي هم دا 10,000 دي، زیاتې پیسې بیا نه اخلئ،
چکلا دا خبرم برابر شلا لا تظلمون ولا تظلمون تهم ظلم ما کو تا باندې ظلم نکیږي کچره تو ظلم کې نو بیا تا باندې مونږ رسول الله مبارک حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اے خلق تاسو سم د رحم کو د اسمک ولا خلق باندې نو تاسو باندې د اسمن ولا خلق رحم وکي مطلب دا کوم سمګه کوم خلق دی په تاسو ته د رحم معاملہ وکا الله تاسو د رحم معاملہ وکي په دنیا کې عام درنګي په قبر کې هم یعنی برزخی ژوندۍ کې عام درنګي بیا برزخی نه پاسته کوم د قیامت حساب کتاب د قیامت زندگی دی یعنی عالم الاخرت تورې شي نو هغه هم الله تعالی پتا باندې رحم وکي ګور دی آیات کې حکم بیان شوه سود ولا چې کوم خلق سود کوي او نه من کېږي واجب الله تعالی او د پیغمبر طرف نه اعلان یې